مونږ چې کله کله په لاره ځو که نه او لاره ځای راته نی معلوم یو سړي چې کاکا فلاني ځای ته ځم نو چې هغه راته ووایي داسې به لاړ شي بیا به داسې راتاو شي بیا به داسې راتاو شي بیا هم چې هغه ځای ته ځم نو په ایمان یې وایي بل لا تپوسونه کوم که نه کوم په هغې کې بیا هم خطا کېږم که نه خطا کېږم الله مونږ سره ډېر لوی احسان کړی دی صراط الذین انعمت علیهم منګ او تا ته چې یو سړی وایي فلاني ځای ته ځم او ته ورته وایې زه درنه مخکې ځم ته راپسې راځه زه درنه مخکې ځم په ایمان یې ووایه په اسانه به ورسي که به ونه رسي په لاره به خطا شي نه به الله رب العزت وایي هغه نمونې ته ځان رسول غواړې نو ته لومړی سړی دی ستا نه مخکې قافله روانه ده تا نه مخکې په دې لاره یو قافله او جماعت روان ده صراط الذین انعمت علیهم د هغه قافلې لمنه راټینګه کړه سیده به دې نمونې ته ورسوي هغه څوک ده قافله قافله د صحابه کرام هغه قافله د تابعین عظام هغه قافله د امام ابو حنیفه هغه قافله د امام شافعی هغه قافله د امام مالک هغه قافله د امام احمد بن حنبل هغه قافله د امام بخاری هغه قافله د امام مسلم هغه قافله د امام ابو داود د امام ترمذی د ائمه محدثینو په قریب دور کې هغه قافله صفت سالار مجدد الفسانی رحمه الله بیا نورم چې ښکته راشي شاه ولی الله رحمه الله شاه عبدالعزیز رحمه الله شاه اسماعیل شهید رحمه الله سید احمد شهید رحمه الله بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله شیخ الهند رحمه الله مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله علامہ شبیر احمد عثمانی رحمه الله او امیر شریعت عطا الله شاه بخاری رحمه الله دا هغه قافله ده چې په صراط مستقیم روانه ده لمنې راونیسه سیده به دې نمونې ومنه نعرے تکبیر سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند علماء حق علماء دیوبند علماء حق علماء دیوبند نعرے تکبیر دې د وجې نه عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ عجیبه جمله ارشاد فرمایي دین اسلام باندې چلےږي په اسلام استقامت غواړئ نو ګوره یو څیز ضروري دی انظروا من تجالسون د کوم جماعتي سره جوړه شوې جماعت درست کا قافله دې درست انتخاب وکړه انظروا من تجالسون اونک بیٹک چا سره کې المرء علی دین خلیله لہذا د صحیح جماعت انتخاب وکړه د څو کا او علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ یو ځل تقریر کو او امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تشریف فرما دے حضرت وی ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی اللہ بقوم چې د الله پیشن کوي